خور لا یا لور لا په میراث کې حصہ نه ورکول ګناه کبیره ده او که نه ده؟ نو دا خو که تاسو د سورة النساء راواړوئ په سورة النساء کې چې کوم 10 نمبر آیت دی او 11 نمبر آیت دی، دا جواب په خپل باندې تاسو ته میلاو شي. سورة النساء دا کم آیت دی چې الله تعالی فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، چې الله رب العالمین تاسو در خپل اولاد په باره کې وصیت کې حکم درته کوي، او للذکر مثل حظ الانثیین چې د الک دپاره دومره حصه ده کومه چې دوو جنکو ته میلاویږي، یعنی د ورور به دومره حصه وي کومه چې د دوو خویندو ده، د دوو خویندو حصه د یو ورور برابر ده، نو د ورور حصې د خویندو د حصو په شان کړه. د دې نه خو دا معلومه شوله چې د جنۍ حق یقیني دی، دا خو متعین دی نه مخکې نه، وایي د هلک له دومره ورکوي څومره چې تاسو جنکو له ورکوئ. نو د خور او لور په میراث کې حق دی، دا د هغې شرعي حق دی، دا ول الله ورکړی دی. او د 1 نمبر آیت کې داسې الله فرمایي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، د سړو دپاره میسه ده، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، او د ښځو دپاره میسه ده. نو چې د ښځو حصه ذکر شوله نو دا سوچ په هغه زمانه کې ونالله جواب وکړو چې یاره دا مال خو کله کم وي چې په دې خویندو سړی تقسیم کړي نو بیا خو دې ورونو ته نه پاتې کېږي. الله وایي مما قل منه او کثره، که لږ دی او که ډېر دی خو د خور هم پکې شته د ورور هم پکې شته. په دې بنیاد باندې خور او لور له په میراث کې حصه ورکول دا پلار ورور نه ورکوي بلکې دا وله شریعت ورکړی دی، دا وله شریعت ورکړې ده. په دې وجه باندې که څوک د خور او د لور حق خوري په میراث کې ورله حصه نه ورکوي نو دا ګناه کبیره یقینا د قرآن نه معلومیږي، دا ګناه کبیره ده او دا پردی حق خوړل دي. لہذا خور له او لور له په میراث کې حصه ورکول دا لازم دي. البته پلار مړ شي نو د زنانه یا د نارینه د پلار سره حق نه وي. پلار خو چې کله وفات شي نو د هغې نه پس به وله بیا د ورور سره بې حقي، د ورور نه خپل حق غواړي، ځکه چې د پلار په مال کې ورور او خور بیا برابریږي. په دې بنیاد باندې د خور او لور په میراث کې باقي د حصه ده، شریعت وله ورکړې ده، او دا خوړل دا هړپ کول دا ګناه کبیره ده، دې نه ځان ساتل پکار دي. البته زمونږ په دې علاقو کې دا خبر مشهوره وي چې یاره زمونږ خویندې په میراث کې حصه نه هلي او یا زمونږ لوریانې په میراث کې حصه نه هلي. نو که دا بالفرض هسې بهانه او هسې عذر نه وي، ځکه هر سړی په دې پوهېږي چې لکه زما دا خویندې زما نه اخلي که نه هلي، نو طریقه خو دا ده چې ته وله ورکه چې دا ستا حصه ده، نو که بې تاله واپس درکړله چې یاره بس ټیک د زینا علمه نو دا به تا ته بیا معاف شي، ځکه هغې خپل حق تاله درکړو. دویم دا چې ته وله حصه بیلی وه چې نه نه ماله مه بیلوه، بس زه نه علم حصه ستانه، او داسې یقیني طور باندې د زړه نه هغه وایي ته وله حصه بیلی هغه اړو تقسیم له نه راځي چې زه نه علمه دا حصه. دغه 2 صورتونه داسې بیا جوړېدی شي چې یو خو ته وله حصه ورکړي بیا دله واپس درکړي، یا دویم دا چې د تقسیم په دوران کې هغه اړو د خپل ورور نه حصه نه هلي. په دې 2 صورتونو کې به دا بیا ګناه نه وي، ځکه چې دی وله خپل حق ورکو. د دې نه علاوه په هره طریقه باندې خپل خور لور د میراث نه محروم کول دا ګناه ده، که دا صرف زامنو له ورکي ورونو له ورکي، او یا دا چې هسې سره روټۍ موټۍ وله وکړي ورته وایي چې هره راشه یو ستاسو زما سره په میراث کې حصه ده خو زه هم داسې غریب یم او دا راته پرېږده یو پخپله ورته ووایي، نو هغه خور لور غریبه خو بیا خامخا به وایي چې که زه بالفرضه اوس ته حصه علم سبا خو ماله غونځاخیم نه کوي، که بیا سبا راشم نو ماله خو بیا څه پلي ملي راله نه هلي. نو په دې وجه باندې هغه مجبوراً بابت مجبوري هغه خپل ورور ته حق پرېږدي. نو په دې خو هر انسان پوهېږي چې دا غلط کار دی، دا ګناه کار دی، دا یقینا ګناه کبیره ده.